نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فرمائے قصیدہ بوردہ ټوله چې دا یو ملګري لیکلي دي قصیده بورده ټوله دا بحر بسیط ده او بحر بسیط هغې ته وایي چې هغه مستفعل فعل مستفعل فعل مستفعل فعل مستفعل فعل دا وزن ده او کله کله د مستفعلون په ځای باندې مفاعلون هم راځي لکه دلته محمد مفاعل او سید فاعل مستفعل فاعل او کله د فاعلون په ځای باندې فاعلون راځي محمد سید الكونين والثقلين دا نون سرستو ده نوال فريقين من عرب ومن عجم محمد صلى الله عليه وسلم سید الكونين د دواړو جهانو سردار ده والثقلين او د انسانانو او د پیریانو سردار ده والفریقین او د دواړو جماعتو د فرقو من عرب کاغا عرب دی وعجمی او کعجم دی نو محمد صلی الله علیه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمای ز محمدم ز احمدم ز ماحیم ز حاشرم ز عاقبم د ترمذی وغير روایت ته او د بخاری وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد معنا د چې ډېر زیات ثنا صفت کول شي هذا احمد دو معنی دي كأحمد مبني للفاعل وي نو معنا دا ډېر زیات حمد کون کې او که مبني للمفعول شي نو دا احمد معنا ډېر زیات تعریف کړی شوی نو که احمد مبني للمفعول شي نو دا هغې معنا دا ډېر زیات تعریف کړی شوی دا محمد معنا بشي چې بار بار داغه تعریف کیږي بیا بیا داغه تعریف کیږي دا محمد یا مرفوع مبتدا السيد الكونين خبر یا محمدن ده یعنی امدح محمدن اعنی محمدن یا محمدن ده نو بیا به ضرورت من پاغه من بعتب شي كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من أو ضرورة محمد بیا باغی سره ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار دی الله تعالی تعریف کړی دی انك لعلى خلق عظیم وما ارسلناك الا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته أو حمد يحمد سمع يسمعون رضي أو ده حمد مانا آسان مانا دادا حمد ستوي الثناء لسانا على صفة أو نعمة پجب باندې سنا صفت کول کاغه د الله تعالی په صفاتو باندې او کله الله تعالی په نعمتونو باندې من اعماق القلب د زړه د کومینه
نو د حمد دا معنا اسانه ده. الثناء لسانا على صفة او على نعمة من اعماق القلب. او یو شکر ده نو هغه مخکې تیرو چې شکر د نعمت په مقابله کې. یو مدح ده نو مدح د ژوندي سره مخصوصه ده، د مړي هغې ته مدح نه وایي. او مدح په صفت اختیاري باندې ده، په غیر اختیاري نه ده. لکه مدح چې ده نو هغه کله کله په صفت غیر اختیاري باندې، لکه مدحت اللؤلؤ على صفائها، ما د ملغلرو ثنا صفت وکړو ځکه چې هغه صفا دي او صفایي د هغې په اختیار کې نه ده. نو حمد په صفت اختیاري باندې وي او مدح کله کله په صفت غیر اختیاري باندې. نو محمد صلی الله علیه وسلم سید ساده یسودو سردار کېدلو ته ویل شي. السویده یسودو یعنی ساده یسادو د هغې معنا تورېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخره، زه د اولاد آدم سردارم، ادا د فخر خبره نه ده، د شکر خبره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار دی. شفاعت کبرا به هغه کوي. معراج هغه ته الله تعالی نصیب کړو. جناتو انسانانو ټولو ته هغه مبعوث دی. د ټولو انبیاء علیه السلام نه دا وعده غسته شوې وه که چېرې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم وموندو نو د هغه تایید به کوئ او په هغه باندې به ایمان راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کونینو سردار دی. کون دواړه دوه وجوده، یعنی دنیا او آخرت. دنیا هم موجوده ده او آخرت هم موجود کېدونکی دی. چې په کومو روایاتو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تخلیق د الله تعالی د نور نه شوی دی، نو دا روایات صحیح نه دي. والثقلین او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جناتو او د انسانانو د دواړو سردار دی. پیریانو او انسانانو ته ثقلین ځکه وایي یا تغلیبا دی، یعنی ثقیل خو انسان دی، جنات خو د هوا په شان دي. نو چې کوم د هوا په شان دي هغه خو ثقیل نه دی، لیکن دواړو ته ثقیل او درانه وویلی شو تغلیبا. لکه قمرین چې شمس و قمر ته وایي، عمرین چې عمر او ابو بکر ته وایي رضی الله عنهما. یا ورته ثقلین ځکه وایي لکونهما مثقلین بالاحکام، ځکه چې دی مکلف دی او په احکامو باندې درانه دي. احکام په هغې باندې اچولی شوي دي. یا د ثقیل معنا ده نفیس، عمده. او انسانان او جنات دواړه عمده دي ځکه عقل پکې شته، په ځناورو کې عقل نشته. نو د ثقیل معنا نفیس شو، عمده. مجرد کرم یکرم ثقل یثقل فهو ثقیل. والفریقین د دواړو فرقو، د دواړو جماعتو. فرق یفرقو فیفرقو، ضرب نصر جدای کولو ته ویل شي. یو جماعت د بل جماعت نه جدا وي. چې فرق یفرقو سمع راشي نو د هغې معنا ده یره کول. یفرقون یخافون. او من عرب د عربونه، نو باب کرمه نه راځي عرب یعربو، چې بنده فصیح الکلام وي او ډېره ښکلې صفا ژبې وي او فصیح او بلیغ وي. چې عرب یعربو سمع نه راشي نو د هغې معنا ده چې مخکې ژبه صفا نه وي او وروستو ژبه صفا شي، نو هغې ته وایي عرب یعربو. او عرب ته عرب ځکه وایي چې هغې د هغې ژبه به ډېره صفا وه، یعنی په یو ژبه کې تجوید نشته
د تجوید قوانین پکې نشته او په عربی کې د تجوید قوانین دي دلته به غنه کې دلته به تخفیف کې دلته به دا کې دا چې دنو دا به په پوزه کې وای دا به دلته وای دا په عربی کې دي په نورو ژبو کې نشته وبین عجم عجم یعجم اعراب لګولو ته وای چې اعراب ولګي او ابهام لري کولو ته ویل شي چې په یو شي کې ابهام وي مشکلات وي هغه ته لري شي نو هغې ته وای نو د عربونه او د عجمونه او عجم ته عجم ځکه وای چې هغه د عربو په مقابله کې په شان د ګونګو دي یعنی عرب د یو لفظ دپاره بې شمېره معنی د یو معنا دپاره بې شمېره الفاظ په اشعارو کې به مغی ډېر مخکې وو په شاعر باندې به شاعر وي په شاعر باندې به شاعر وي او بعضې پکې داسې وو چې د سحر نه به تر ماښامه پورې خطبه ورکوله او مکرر لفظ به پکې نه وي لکه صحبان ابن موایل چې وو هغه به وي لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها إذا قلت أما بعد إني خطيبها وید یمن قبیلو ته معلومه ده چې زه کله اما بعد اوم نو بیا زه خطبه ورکوم بل څوک خطبه نه ورکوي نو فرمایي نبینا الآمر الناهي فلا أحد زمونږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الآمر الناهي حکم ورکوونکی دی په ښو خبرو باندې الناهي او منع کوونکی دی د بدو کارونو نه فلا احد ابر نو نشته د هیڅ څوک ابر زیات رښتونه فی قول الله په کلام کې چې هغه لا دی چې لا وایي لا اله الا الله نو په دې کې ډېر رښتونه دی یو معبود نشته سوا د الله نه ولا نعمی منه د هغه نه ولا نعمی او نه په نعم کې چې نعم وي او توحید شته نو په هغې کې بلکل رښتونه دی د یو معنا د الله او د نعم دا ده چې لا معنا نشته او د نعم معنا شته او دویمه معنا دا ده چې که د یو شي نفي کوي کلام منفي نو هغه هم رښتونه دی او چې کوم کلام مثبت دی نو هغه هم رښتونه دی نو کلام په دوه قسمه ده دریم قسم خو نشته کلام منفي او کلام مثبت نو په دواړو کلامو کې هغه رښتونه دی نو معنا مطلب دا چې مکمل رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا وایي او دا خو به مشرکان هم وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووي او ټول راجمع کړو د قریشو هغه قبیلې چې که زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه شاته یو لښکر را روان دی په تاسو باندې حمله کوئ نو آیا تاسو به زما خبره ومنئ نو هغوی وی بلکل منو به ما جربنا علیک الا صدقه مونږه تجربه نه ده کړې مګر د رښتیاو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته توحید پیش کړ نو د توحید نه مخ واړو ځکه توحید هغوی ته ډېر ناشنا و نبینا الآمر الناهي زمونږ نبی نو یو نبی دی یو رسول دی نو د نبی او د رسول په چې دا یو دي که په دواړو کې فرق دی په دې باندې علماو ډېر اوږده لیکل کړي دي او العصیدة السماویه او هم دغه رنګې قصیدې بردې په شرح کې مونږ هم پې مختصر لیکل کړي دي خو نبی ورته ځکه وایي الذي اخبر من جانب الله تعالی نبی ځکه دی چې د الله تعالی د طرف نه ورته نبأ او خبر ورکړی شوی دی او نبأ وایي عظیم الشان خبر ته چې عظیم الشان خبر وي او رسول ورته ځکه وایي ارسل الى الخلق والمخلوق
چې مخلوقاتو ته لېږلی شوی دی نو ځکه ورته رسول وایي. نو کله چې نبي ته د رسالت او د تبلیغ حکم لا نه شوی نو په هغه وخت کې نبي دی او رسول نه دی. او چې کله ورته د تبلیغ حکم وشو نو هغه نبي هم دی او رسول هم دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم څو پورې تبلیغ نو شروع کړی نو هغه وخت کې نبي او چې تبلیغ شروع کو یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر نو بیا د هغې نه وروسته رسول هم شو. یا لکه خضر علیه السلام چې بعضې خلک وایي نبي دی نو د تبلیغ حکم ورته نه دی شوی چې ته ګنې لاړ شه او خلکو ته تبلیغ وکړه نو هغه به نبي وي او رسول به نه وي چې څوک یې نبي مني. وایي نبینا الامر الناهي نبأ ینبأ خبر ورکولو ته وایي الذي اخبر چې د الله له طرف نه ورته خبر ورکړی شوی وي. او دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی اون ویل شي یا نه نو په یو روایت کې د هغې منع راغلی ده یا نبی الله مه وایئ. هغه روایت ضعیف دی او که هغه روایت صحیح شي نو بیا به معنا دا دی چې د نبی اون یو معنا ده الخارج چې هغه ایسته شوی وي المخرج. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د رسول لفظ همیشه دی او د یستلو لفظ همیشه نه دی ځکه چې یو ځل د مکې نه ویستی شو نو بس ختمه شو خبره. نو نبینا الامر زمونږ نبی او که څوک وایي رسولنا یې اولو نه وي ځکه د رسول مرتبه خو لویه ده د نبي نه. نو د هغې جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضیلت دپاره نبي کېدل کافي دی. هغه رسول خو لویه مرتبه ده د هغه نبوت دا هم کافي دی. بعضې خلک وایي چې د نبوت معنا رفعت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیع الشان ځکه نبینا اوی. زمونږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الامر الناهی امر یامر حکم کول مخکې تیر دی ناهی نها ینها فتح د کرومنه هم راځي چې د کرومنه راشي نهو ینهو نو د هغې معنا ده نهیتون کامل عقل والا کېدل چې ډېر کامل عقل لري. فلا احد دا لا مشبه باللیس ده فلیس احد ابر نو نشته ده اسو احد او واحد کې ډېر فرقونه دي چې په شرع کې لیکلي شوي دي. واحد اکثر په اثبات کې استعمالیږي او احد په نفي کې استعمالیږي. د احد یو معنا لا شریک له ده او د واحد دا معنا نشته. او واحد هغې ته وایي چې یو وي لیکن اجزا پکې وي او احد هغې ته وایي چې په هغه کې هېڅ جز نه وي اجزا نه لري او نور هم ډېر فرقونه دي. نو نشته د حصو دا په نفي کې راغلی ده نو احدون راغی. او د هر څه تعریف زمونږ دا خلق کوي زمونږ دا علما نو د واحد تعریف وایي نصف الاثنین د اثنین نصف. ابر بر یبر متقي کېدلو ته وایي او حسن سلوک ته وایي او رښتیا کېدلو ته وایي. دلته ته مراد رښتیا دی. چې بر یبر ضربه نه راشي نو قسم پوره کېدلو ته وایي. نو نشته ډېر متقي او رښتونه الصدق فی الکلام په قول د لا کې او په قول د نعم کې مخکې تیر دی چې نعم ینعمو نعم ینعمو د معنا یې ده آسوده حال کېدل چې بنده ډېر د آرام او د خوشحالۍ ژوند تیروي.
چې د نعم ینعم نشي کرمانه د هغې معنا نرم کېدل او نازک کېدل دي. ورپسې وایي هو الحبیب الذي ترجى شفاعته هو الحبیب الذي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محبوب دی ترجى شفاعته چې د هغه د شفاعت او د سفارش امید کېدلی شي چې زموږ دپاره به سفارش کوي. لکل حول من الاحوال د هر مصیبت دپاره د مصیبتونو نه. د حول معنا هغه مصیبت ته چې هغه بنده یروي، مقتحمي چې هغه مصیبت په خپله راتلونکی دی. د اقتحام معنا ده په زور باندې راننوځي، چې یو شی په زور باندې راننوځي ته نه غواړې چې راشي او هغه په زور راشي نو هغه اقتحام وایي. نو مصیبت خو بنده نه غواړي، مصیبت لکه بیماری شو، مرګ شو، اکسیډنټ شو وغیره وغیره، نو دا بنده نه غواړي او هغه راننوځي را داخلیږي نو هغې ته اقتحام وایي. هغه مصیبت چې هغه په زور را دننه کېدونکی دی او داخلېدونکی دی. نو فرمایي هو الحبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی. مخکې تیر دی د باب سمع نه راځي، د باب ضربه نه راځي محبت کول. یو خلیل دی یو حبیب دی. نو خلیل هم دوست وای او حبیب هم دوست وای. خو خلیل هغه دوستای ته وای الحب الداخل فی خلال القلب، هغه دوستی ده چې هغه د زړه په اجزاو کې او د زړه په تارونو کې داخلي. وما الخل الا من اود بقلبه وارى بعين لا يرى بسوائه، هغې ته خلیل وای. او دویمه ده خلیل هغه دوست وای الذي لا خلل في حبه، چې د هغه په محبت کې څه خلل او څه نقصان او څه کمی نه وي نو هغې ته خلیل وای. یا خلیل د خلتون نه دی او د خلتون معنا ده محتاج کېدل. نو د دې وجه وای ابراهیم خلیل الله به ویلی شي او الله خلیل ابراهیم به نشي ویلی، ځکه چې بنده الله تعالی ته محتاج دی، الله تعالی چاته محتاج نه دی. نو په خلت کې درې معنی راځي. الحب الداخل فی خلال القلب، او هغه محبت لا خلل فیه، او هغه محبت چې چا سره وي او بنده هغه ته محتاج وي نو هغې ته خلیل وایي. د دې وجې مشهوره دا ده چې د حبیب درجه د خلیل نه اوچته ده، او محققین علما دا وایي لکه حافظ ابن قیم وغیره چې د خلیل درجه د حبیب نه اوچته ده. یحبهم ویحبونه، نو محبت خو د دواړو طرفونه او د خلکو سره هم د یو بل سره محبت وي. او خلیل په حدیث کې راځي چې یو ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیل الله دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محبوب دی ترجا شفاعته چې د هغه د سفارش امید کېدلی شي. رجا هغه امید ته وایي چې د هغې اسباب وي، او طمع هغه امید ته وایي چې د هغې سبب نی. هسې بنده امید کوي، لکه موز نه کوي وایي جنت زما دپاره دی، او چې موز کوي او وایي جنت زما دپاره دی، موز اودس کوي نو هغې ته رجا وایي. نو لکه پښتو کې وایي تمه کې درې ټکي دي او درې واړه بې ټکي دي، نقطه پې نشته. نو تمه هسې په هوا کې وایي دا هر څه زما دپاره دي. لکه په حدیث کې راځي چې العاجز عاجز هغه دی
تمنا علی الله چې په الله تعالی باندې تمناګانې کوي دا بره کوي دا بره کوي او کار هیڅ نه کوي رجا یرجو امید کولو ته وایي شفاعته د سفارش شفاعت څه ته وایي طلب العفو والفضل یا آسانی کوي نو دا بشي طلب الفضل من الغیر للغیر چې هغه احسان امافي طلب کړی شي د غیر نه د غیر د پاره لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د شفاعت مطالبه وشي چې زموږ د پاره سفارش وکړي نو للغیر د نور خلقو د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیر د پاره سفارش وکړي شفع یشفع سفارش کولو ته ویل شي د شفع المعنا ده ملاویدل یعنی چې یو شی بل سره یو ځای شي نو وایي دا عاصي او ګناهګار یوازې و نو د شفاعت دپاره شفیع ورسره ملاو شو او یو ځای شو د شفیع شفاعت ورسره یو ځای شو نو ځکه هغې ته شفاعت وایي او د شفاعت ډېر قسمونه دي او هغه قسمونه ما په دې جمله کې راجمع کړي دي چې تخمرو قدن دا سفارش چې دی دا به پټ کي قدن هغه مشقت لره مشقت به پټ کي نو تی په دې کې اشاره ده تخفیف العذاب د عذاب د تخفیف دپاره لکه د ابو طالب په باره کې چې راځي نو تخمرو او خا خروج من النار چې د جهنم نه راوباسلی شي د دې دپاره میم په دې کې اشاره ته متساوی الحسنات والسیئات چې د چا حسنات او سیئات برابري په اعراف کې ناستی نو د هغه دپاره سفارش چې هغه جنت ته داخل شي اول په میم کې اشاره ده مستحق النار مستحق دخول النار چې د نار د داخلېدو مستحقي لیکن د سفارش د وجه نه جنت ته لاړ شي او ورپسې را ده را رفع الدرجات چې هغه سفارش د درجاتو اوچتولو دپاره دا قسم سفارش معتزله مني او دا نور سفارشونه هغه نه مني دا اکثر او قدن کې کاف ده نو کاف د کبیره دپاره ده د کبیره چې چا کبیره ګناه کړی د هغه دپاره سفارش ده او په کاف کې اشاره کبرا ته هم ده شفاعت کبرا چې ټول خلک به پریشان وي چې حساب کتاب نه شروع کیږي نو حساب کتاب به شروع شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې لکه آدم علیه السلام او تر عیسی علیه السلام ټولو ته به خلک لاړ شي او بیا ټول به معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسپاري په احادیثو کې راځي نو کاف کې د دوو ته اشاره رااله او قدن دال دی نو په دال کې اشاره ده الداخل فی الجنة من غیر حساب چې جنت ته دی الله تعالی داخل کی بغیر د حساب کتاب نن دا ډیره لویه درجه ده اللهم حاسبنا حسابا یسیرا ولا تحاسبنا حسابا عسیرا مونږ هم دا وایو حساب یسیر بس چې الله تعالی هر څه معاف کړي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه محبوب دی چې د هغه د سفارش امید کیږي وای کان المجرم فردا فصار بالشفاعة شفعا دا مجرم یوازې نو د شفاعت د وجه نه ورسره بل یو ځای شو او لکل هول د هر مصیبت دپاره حال یهول هولا نصره هغه مصیبت چې هغه بنده یاری یو خدا سے مصیبت چې هغه بنده نه یاری یو هغه مصیبت چې هغه بنده یاری ابوالهول په مصر کې یو مجسمه ده چې سر د انسان دی
او جسم د زمری دی نو حال یهولو هغه مصیبت چې بنده یاری او مقتحمی قحم یقحم مجرد راځي اقتحم چې په زبردستی او په زور باندې را داخليږي هغه مقتحمی شو او که مقتحمی شي نو بیا معنا مقتحم فيها چې په هغې کې بنده په زور باندې داخلولی شي نو که مقتحمین شي اسم فاعل نو معنا الداخل بين الناس البلية الداخلة بين الناس او که مقتحم شي مقتحمی مقتحم فيها چې په هغه مصیبت کې بنده داخل کړی شي او په زور پکې داخل شي هغه نه غواړي نو د هر هغه مصیبت لپاره د مصیبتونو نه مقتحمی چې هغه په زبردست باندې په زور باندې راتلونکی دی الهول الشدة والمصیبة دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم غير منقسم منفسم دعا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت ورکړی دی الى الله د الله تعالی دین ته الى دین الله یا الى الله الى عبادت الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله تعالى دين تا دعوت ورکړی دی جناتو ته او انسانانو ته نو دا دعا مفعول به محذوف دی دعا الجن والانس دعا المخلوقات او مفعول به حذف کا د شعر د بجنا او د عموم او د شمولیت پیدا کولو د پاره چې ټول له شامل شي دعوت په انبیاو کې استعمالیږي ارشاد په اولیاو کې او ولی ته مرشد وای فالمستمسكون به نو منګول لګون کی به بدینه چا چې منګول لګولې دي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او شریعت ټینګ نیسل ده کلک نیسل ده مستمسکون هغه کلک نیسون کی دي بحبل هغه رسای لرا غیر منفسمی چې هغه رسای شلیدون کې نه ده ماتیدون کی او شلیدون کې نه ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اغه ته اشاره کړی ده من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او د دې حدیث په سند باندې ډېر کلام ده نو دا دین داسې ده لکه رسای لکه په خوا زمانه کې په رسای باندې به بنده ښکته هم ته او پورته به هم ته که بره به ښته نو اومبی رسۍ نیسلې وه چې پرېوډلم او چې کوی ته به ښکته کېده نو اومبه په رسای باندې ښکته کېده نو دا رسای مقصد ته د رسېدلو یوه طریقه وه همدغسې دا دین او شریعت جنت ته د رسېدلو یو لویه وسیله او طریقه ده نو ځکه یې ورته رسای ووې نو وایي دعا یدعو بللو ته وایي دا ابو طالب هغه شعر دی ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا بالله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا نور ډېر اشعار دي لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا
نو دعوت ورکا جناتو او انسانانو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الانس هم ده رسول الجن هم ده او د دې مفصل کلام د علم کلام په کتابونو کې مونږ لیکلی دی فالمستمسكون استمساک الاخذ باليد کلک نیسل او ټینګول دي مجرد راځي د نصارا او د ضربنه مسک یمسکو نیسل او یو شی سره ځان کلکول دي او مستمسکون بحبل غیر منفسم هغه نیسون کې دي کلک حبل رسائلرا حبل حبل يحبل نصرا پر رسائل باندې تړلو ته وای او حبلت حبل يحبل یعنی حبلت المرأة د زنانا حامل کېدل دي هغې ته ویل شي هغه د باب سمعن راځي نو الشرع كالحبل كما ان الحبل موصل هكذا الشرع موصل او د کجوري او د کېلې او د سوت وای دا ناریل کوپرا د دې اول ډېر دنګي دا په سریلانکا کې او نیپال کې او د نورو ملکونو کې انډونیشیا او ملیشیا کې مونږ کتلی دي چې د هغې سر ته دا زمیندار خیږي نو بس بنده وایي مرغۍ وخته بس په دې رسۍ باندې داسې خیږي لکه چې مرغۍ بره الوزي بنده ورته حیران شي د هغې عادتي نو په هغه رسۍ باندې غیر منفسمې فسم یفسمو ضرب یضربو ماتولو ته وایي شلیدلو ته وایي نو منفصل چې هغه منقطع نه ده شلیدلې نه ده یعنی دا نه ده چې ته به هغه به وشلیږي او ته به راپرېوځې د دین په رسۍ به سیده جنت ته برابر به نیغ به جنت ته رسې یو فسم دی یو قسم دی نو فسم هغې ته وایي چې رسۍ یا لرګی مات شي خو د یو بل نه جدا شوی نه وي او قسم هغې ته وایي چې مات شي او هغه ټوکړې د یو بل نه بالکل جدا شي نو هغې ته قسم وایي نو دلته د منفسم معنا شلیدونکی او د غیر منفسم معنا ده چې هغه شلیدونکی نه وي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه باب مخارج الفروض د حصو دا مخرجونو ذکر د مخرج معنا دا غیر سرچشمه یعنی هغه عدد چې دا غیر دا ټول حصے راوځي د مخرج اسانه ترجمه اصل مسله چې اصل مسله د شپږو نه ده که د 12 نه ده که د 40 نه ده او ما تاسو ته ویلو چې نن سبا مسله هر یوه چې وي هغه د 40 نه خلق کوي نو د دې قوانینو نه پکې بالکل بېغمه شي چې نصف د کل نوع ثاني د بعض سره یو ځای دی یا ربع یو ځای ده بس هره مسله د 24 نه ويپوه شي ان الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى چې کوم حصے د الله تعالی په کتاب کې ذکر شوي دي دا غیر دوه قسم دي لومبه قسم نصف ربع او ثمن ده او دویم قسم ثلثین اور ثلث او سدس ده على التضعيف د تضعیف معنا مونږه کړې وه لکه ثمن پاتو کې یو ده ربع پاتو کې 2 دي نو دا یو ډبل شو نو 2 جوړ شو او نصف پاتو کې 4 دي نو دا 2 بیا ډبل شو
نو څلور ته جوړ شو دوچن شو همدغه رنګې دا خو تضعیف شو تنصیف هم دغسې دی لکه څلور په اتو کې نصف دي نو چې دا څلور د نیم کړه دوه شو نو په اتو کې دوه ربع شوه او چې هغه دوه د نیم کړه یو شو نو هغه یو په اتو کې اتمه ثمن شو نو دا تنصیف شو همدغه رنګې ثلثین په شپږو کې څلور دي ثلث په شپږو کې دوه دي سدس په شپږو کې یو دی نو په شپږو کې یو چې دا یو دی دوچن کړه نو دوه شو نو ثلث ته جوړ شو چې دا دوم دوچن کړه څلور شو نو هغه څلور ثلثین شو بیا هغه څلور چې نیم کې نو دوه شو نو ثلث ته جوړ شو چې دوه نیم شو یو شو نو سدس ته جوړ شو على التضعیف والتنصیف همدغه مطلب دی نو چې کله راشي په مسائلو کې د دې حصو نه یو یو فمخرج كل فرد سمیه نو د هرې حصې هغه مخرج یعنی اصل مسله سمیه د هغې په نوم کې چې کوم شریک دی لکه ربع راله نو د څلورو نه بشي اربعتون سره شریک دی ثمن راغی نو مسله به د ثمانیتون نشي او ثمن د ثمانیتون سره په نوم کې شریک دی الا النصف سوا د نصف نه ځکه چې نصف په مسله کې راغی نو مسله د دوو نه شوه او اثنین نصف سره په نوم کې شریک نه دی لکه ربعی نو مسله د اربعتون نه ثمن د ثمانیتون نه ثلث د ثلاثتون نه بشي وإذا جاء مثنى أو ثلاث او چې کله دوه یا درې رالل او دی دواړه د یو قسم نه من نوع واحد یا د نوع اول نه دي یا د نوع ثاني نه دي نو هر عدد یکون مخرجا چې هغه اصل وي لجزء د یو حصې دپاره نو دغه عدد به یکون مخرجا اصل وي لضعف ذلك الجزء دا جزء د دوچن دپاره لکه د بنت دپاره نصف دی د زوج دپاره ربع ده د بنت دپاره نصف دی د زوجې دپاره ربع ده نو چې د اربعتون نه راله نو په اربعتون کې ربع هم راله نصف هم پکې راغی ولضعف ضعفه او د هغې دوچن نه دوچن چې وي نو هغه پکې هم راغی لکه شپږ شو نو د سدس دپاره هم اصل دی د سدس هغه دوچن ثلث د هغې دپاره هم اصل دی د ثلث هغه دوچن ثلثین د هغې دپاره هم اصل دی لکه شپږ یا مخرج دا اصل دی د سدس دپاره ولضعفه او دا هغه سدس د دوچن دپاره چې ثلث دی ولضعف ضعفه او د دوچن دپاره د ثلثینو دپاره هم شو واذا اختلط النصف من الاول او چې کله نصف یو ځای شو د اول من الاول د نوع اول نه بكل الثاني د ټول نوع ثاني سره یا د بعض د نوع ثاني سره نو مسله به د شپږو نه لکه په مسله کې زوج راغی د هغه دپاره نصف دی راله د هغې دپاره سدس دی اختین عیاني رالو د اختین عیاني دپاره ثلثین دي اور اختین لأمن د هغې دپاره ثلث دی نو مسله به د شپږو نه شي نو په شپږو کې د زوج دپاره درې د دپاره یو د اختین عیانیو دپاره څلور او د اختین اخیافي دپاره ثلث یعنی دوه نو دا ټول چې راجمع کړي نو لس به جوړ شي نو دې ته وایي چې سدس یعنی شپږو عول وکړو زیاتې وکړو او ورتېرې شوې لسو ته نو مسله به د شپږو په ځای د لسو نه شي مسله عولیه مسله اصلیه د شپږو نه مسله عولیه د شپږو نه
وإذا اختلط الربع بكل الثاني او چې کله یو ځای شو ربع بكل الثاني د ټول نوع ثاني سره او ببعضه یا د بعض نوع ثاني سره نوع ثاني ماغه د ثلثین ثلث او سدس نو مسله به د دولس نشي لکه زوجه پاتې شوه امن پاتې شو اختین عیانی پاتې شو اختین اخیافی پاتې شو نو د زوجه د پاره ربع ده ځکه چې د میت اولاد نشته د امن د پاره سدس ده ځکه چې اختین وسره راغلي دي د اختین عیانی د پاره ثلثین دي د اختین اخیافی د پاره د اختین اخیافی د غي د پاره ثلث ده ځکه چې اختین اخیافی متعدد وي نو ثلث ده چې یو وي نو سدس ده نو مسله به د دولس نشي نو په دولس کې د زوجې د پاره ربع یعنی درې د امن د پاره سدس یعنی دوه د اختین عیانی د پاره ثلثین یعنی سلور توبه د اختین عیانی د پاره ثلثین یعنی اته د اختین اخیافی د پاره ثلث یعنی سلور نو درې او دوه پنځه او اته دیارلس او سلور اوولس نو مسئله عول اوکو د دولسو نه اوولسو ته نو مسئله شوه د دولسو نه واذا اختلفت الثمن او چې کله ثمن یو ځای شو بكل الثاني او ببعضه د کل نوع ثاني سره یا د بعض سره نو مسئله به د سلی رشتو نشي او دا چې مسئله د سلی رشتو نه کیږي او ثمن یو ځای شي د ټول نوع ثاني سره د ټول نوع ثاني سره نو دا د عبدالله ابن مسعود په نیز باندې کېدی شي ځکه چې د عبدالله ابن مسعود مذهب دا ده چې کله ابن محروم راغی یو زوی کافر ده مثلا نعوذ بالله نو چې ابن محروم راغی نو هغه به د بل هغه په خپله محجوب ده محروم ده خو د بل دپاره حاجب ګرځي یعنی بل ته نقصان رسوي نو لکه زوجه د هغې دپاره ثمن شو ځکه چې ابن راغلی دی اگر چې هغه محروم دی او د امن دپاره سدس دی او د اختین عیانیو دپاره ثلثین دي او د اختین اخیافی دپاره ثلث دی نو مسله د 24 د سلی رشتو نه شوه نو په سلی رشتو کې 3 د زوجې شو 3 اٹه 24 او سدس سلور هغه د امن دپاره شو 4 چکه 24 ابن محروم دی او د اختین عیانی دپاره ثلثین شو یعنی 14 په سلی رشتو کې او د اختین اخیافی دپاره ثلث شو یعنی 8 نو دا ټول چې مونږ را جمع کړو 3 او سلور اوه او یا د رستو نه چې شروع کو اختین عیانی 14 او اختین اخیافی دپاره 8 14 چې د 8 سره جمع کې نو سلیرش او د امن دپاره سلور نو سلور چې د سلیرشتو سره جمع کې نو 28 شو او 3 د زوجې دپاره شو نو چې 3 د 28 سره جمع کې نو 31 شو نو مسله د سلیرشتو نه شوه او عول یې وکړه یعنې تیر وته ورزیاته شوه 31 ته دا د ابن مسعود رضی الله عنه مسلک دی او د جمهور په نیز باندې چې د عبدالله ابن مسعود نه علاوه خلق دی نو هغوی وایي چې دا کم ابن محروم دی نو دی بلکل کالعدم دی او هغه زوجې ثمن ته د ربع نه ثمن ته نه ده بوتلی بلکې د دې دپاره ربع ده نو د جمهور په مذهب باندې به مسله د دولسو نشي ځکه د زوجې دپاره ربع ده ثمن نه دی او د امن دپاره سدس دی
د اختین عیانی د پاره ثلثین دي د اختین اخیافی د پاره ثلث دی نو مسله د ربع چې مخلوطه شي د ربع ثانی سره د قسم ثانی سره نو مسله د دولسو نه شوه نو په دولسو کې درې د زوجي شو او دوه د امون شو ابن خو محروم دی او د اختین عیانی د پاره څلور شو او د اختین اخیافی د پاره د اختین عیانی د پاره اته شو او د اختین اخیافی د پاره څلور شو نو دا ټول چې موږ راجمع کړو درې د زوجې د پاره او دوه د امن د پاره نو پنځه شو او اته د اختین د پاره نو دیارلس شو او څلور د اختین اخیافی د پاره نو دیارلس او څلور اوولس شو نو مسئلې عول وکړه د دولسو نه اوولسو ته نو د ابن مسعود رضی الله عنه په نسبت باندې مسئلې عول وکړه د 24 نه 31 ته او د جمهور علماء په نسبت باندې مسئلې عول وکړه د دولسو نه اوولسو ته نو په دې کې اوس د عول مسره رااله نو باب العول هغې سره ولګو او ببعضه ویلی دی نو د هغې مثال داسې دی لکه د بعض سره چې شریک سي کل نوع ثاني سره نه د بعض نوع ثاني سره چې شریک شي نو د هغې مثال داسې دی لکه زوجه پاتې شوه او بنتین پاتې شو او امون پاتې شو او عمون پاتې شو نو د زوجې د پاره سمن دی ځکه بنتین ورسره راغلی دي نو سمن د نوع ثاني سره راغی نو مسله د 23 نه 24 نه شوه نو په 24 کې 3 یعنی 3 د زوجې شو او 14 د بنتینو شو او څلور چې هغه سدس دی هغه د امون شو او عمون پکې عصبه ده نو په 24 کې 3 د زوجې شو او 14 د بنتینو شو نو 14 او 3 19 او امون د پاره څلور دي نو څلور او 19 درویش یو پاتې شو نو هغه یو د عمون د پاره شو نو دا دغه بعضې نوع چې هغه بعض سره میلاو شي د هغې مثال شو نو دا خو مصنف ووی او ما تاسو ته ووی چې مسله د 24 نه کوي نو بس بیا دې دغه ته اډواجت نشته چې د کل نوع ثاني سره یو ځای شوه یا د بعض سره یو ځای شوه او نن سبا علماء دغسې کوي